بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو زم سید شهابالدین او دا وخت مونږه موجود یو د تحصیل بریکوټ په علاقه ناوګۍ کې ولې زه کې کړم صبر وکړه ها خاله چرته چې د مالټو په باغ کې مونږ ناسو زما سره شیرین زاده صاحب موجود دی قرب سکول دا او پوخانه شیرین زاده کنجو مالټي دي خودي دي د خو دي سری دي یقین وکړه ما خو دې مالټي د پالي مالټي خو تاسو نوم دی تاسو نوم دی ها تکټ کې کنده خو شابه خدا افسوس خبره ده چې دلته کې مخکې ډیر زیات باغونه او 300 باغونه او ورګه کنه دا بل کې کنده شابه کنه یار زما ته عادي ته زخرم یار دا والا ها جټ شو ها دا مالټا دی مالټا دی بالکل جی او درشتاري وای چې خوګه کنه درشتار مناظرون ته وای چې څنګه مالټا ده ډیره سکول ډیره خوګه مالټا ده خوګه مالټا ده کنه او حقیقت دا چې دا مالټا د پلینوم خوګه مالټا ده خو دې طرف ته توجه پکاره ځکه چې مخکې دلته کې 300 باغونه وسلو 15 باغونه پاتې شو د مالټو او خلک لګیاري په مخه د مالټې دا باغونه وهي نو دا غوړه خبره نه ده دا دې لپاره وهي چې حکومت سرپرستی نه ورکړي د زمیندارانو لږ پیدا پکاوه بل زما په خپل خیال اړو کې ډېر زیاته فائدہ ده نو خلک ځکه دا ونی وهي او د مهنت او د خلک زیات ده بنسبت د اړو خو زما په خپل خیال زما قبل فرض کې حکومت دا سپورټ کی په یخنۍ کې دا متعدد بیماریانو علاج ده سینه دي خرابې دا خور ټیک بشي یخنۍ وهره دا خور نو ټیک بشي وټامین سی نه بھرپور ده بالکل په دې کې وټامین سی هم ده او ډېر نور فائدې پکې هم دي او دلته کې موږ ګورو چې هر ماټي شو کېدل شوې دي باقاعده دلته ډیری لګي دا بیا تقسیمول کېږي په مختلف کټګوریز کې دا ډېره غټه مالټه ده درمیانه دا غوړه ده او دا کسان لګي دي او ریټونه ته موږ ناظرون ته لګ ریټونه وای چې ریټونه سدي ریټونه خو دا دي چې په 160 روپۍ باندې درزن دی وای چې یاره په 160 روپۍ درزن دی دا په باغ کې یو قسم په 140 ته زموږ سره غوړه کسان ناس هم دي موږ به تاسو کو بابا السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه حال دی خیر دی مالټي څنګه دي مالټي ښه دي په څو باندې درزن دی دا د 80 نه والا د 140 پورې د 160 پورې اخري دي ها دا لکه غټي وړي دي ها جی او د غټو وړو مسله ده مالټه ټوله یو ده دا دو ده دا تین ده دا درې قسمه مالټه ده جی ها دغه نسته چیس کې هو او چیس کوم مالټه بس نه خوري نه نه مالټي خو مې ډېری خوړې ډېری خوړې ډېری د مزې دي ها درته وای چې د مالټې د باغونو تاسو په مخه وهي لګیا دا ډېر کم باغونه پاتې شو وجه سره دا خو مونږ نه وو مو خو چې څومره ډېری امرخه ده نن سبا د مالټې پوزیشن ډېر خپل روان دی ها دا خدا خانان وي شل تالان ډېری پیسې کله که شل تالان دومره پیسې خو نه کوي شل تالو خو ټول مرض دی او دغه د کار هم ډېر زیات دی په دې د شلتالو په نیمه چې د دې خرج کېدل دا مالټه به مدنوم زیات کوي او ډېره ښکلې به او ښکلې سره به هم ډېره مزیدار فصل به ډېر زیات کوي نو په دې جدو سره توجه نه کوي هېڅ تاوان هم نه کوي د شلتالو په نیمه تاوان هم نه کوي په شلتالو ډېر غټ تاوان کوي دا بالکل صحیح خبره ده چې د دې سپریګان او د دې د شلتالانو په مقابله کې په دې ډېره کمه خرچه راځي دا مزدوران هم ناستي دي مالټې وشو کورې ډوډۍ یو خوړه وسای د 6 پسیس کی بیا په ورځي لکه ها بیا به کار نه ورځي او مالټي به شو کوي یو ټپه کې څوک وای کنه یو ټپه کې وای جانا نه بیا برازي او جامې دې نه او سر دې منګز دی او کنه دی دا یو مزدور دی چې خبرې نشي کولای خو ډېر زیات جذباتي او ډېر مینناک خلک دی خو ګرانو کتونکو موږ تاسو ته د سواد مالټو خو بریکوټ علاقه د ناوګۍ د سړک په غاړه هم خرڅېږي په باغ کې هم خرڅېږي نو ضروري چې ته پکې ولې زما کې زړه په پروګرام کې به هم نو بهرحال که څوک مالټې وړل غواړي نو دلته په باغ کې هم میلاویږي په ناوګۍ کې او په روډ باندې هم میلاویږي هلته کې باقاعده په تیلو کې هم میلاویږي په درځنو هم میلاویږي که څوک یې خوري نه هلته کټکۍ ورته هم او مالګه او دغه په مثالې په ور اچوي او خلک یې خوري او وړي هم ما خو بغیر مالګې نه وخوړې نو ستا بلډ پرشر دی نو راځئ مالټې خورئ او دا وخت دی ځکه چې په یخنۍ کې خلک اوبه کمې څکي نو هغه کمی چې دی دا مالټه پوره کوي اجازت په غواړو سکول الله پامان د الله پامان